عزیزانو په دې انبیاء علیهم السلام کې یو عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تیر شوی داغه عمر 150 کاله او 900 کاله هغه خپل کلی او خپل علاقې ته په پیغمبري ژبه باندې تبلیغ کړي 900 کال حاشا وکلا دومره بدبخت قوم چې په 900 کاله کې کل بل 40 کسه مسلمانان شي نور ټول کافر حتی کہ خپل زوی وو عام کافر د پیغمبر زوی دی چې الله ته منظور نه ده هدایت نکیږي ورته عزیزانو 900 کاله پس چې د نوح علیہ السلام بالکل زړه خولې ته راغی نو الله پاک ته التجا وکړه او د قوم ته خیره وکړه قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے پروردگارا د ځمکې په سر یو خاوند کور پرې مدي خدایا داسې طوفان او عذاب پې راولي چې د کور لوټه هم ښکاره نشي د پیغمبر خیره وه الله ورته فرمایل چې ته کشته جوړه کا نوح علیہ السلام لرګي را پیدا کړو کشته جوړولې شروع قوم به ورته راغی چې دا څه کوې نوح علیہ السلام به ورته وایي چې دا کشته جوړوم او یو عظیم طوفان را روان دی تاسو ټول بغیر کېږئ او زه به دې کشته کې د قوم به وخندل به دته وګوره طوفان به راځي او موږ بغیر کېږو دی به کشته کې دې خبرو ته ګوره او به خندل نوح علیہ السلام ویلی چې یا الله دا بدبخت قوم خو الټه ما پورې خاندي الله ورته فرمایل چې دوی ته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به ډېر جاړئ اوس هم لږ وخت دی وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې ټول عمر به م جړا څوک راټینګولی نه شي یو بزرګ وایي که وی غافله پانسه که سودا کړې نن دې وار دی غافله پانسه که سودا کړې نن دې وار دی ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان غافل پاسا کا سودا کړي نن دی وار دی ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان خبر نوم چې د بلتون د ټګۍ کار دی
که سودا کې دغه دی وخت نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ یا به ډېر ژاړئ داسې به ژاړئ چې څوک به م ژړا روکاولی نه شي دوی به په یو بل ټېلې ووالئ راځه مړه دا د ملیانو خبرې اوس خو هم په پاکستان کې د صوبه سرحد د خلقو یقین راغلی که نه چې که الله د نوح علیه السلام د طوفان ذکر په قرآن کې کړی دی نو اوس خو په پاکستان کې طوفان په سترګو وینه یې لګیایي که نه نو کوم الله چې په هزاره او په پنجاب کې طوفان راوستی شي هغه الله په پېښور کې نشي راوستی اوس خو یې په سترګو ګورئ که نه د نوح علیه السلام خبرې خو د ملیانو خبرې وې قصې وې اوس خو په سترګو وکته $100 بلین نقصان تر پرونه پورې وشو $100 بلین حساب وکئ بلین پیژنئ د میوزک سنټر د دکان نه کیسټ خو به پیژنئ که نه د ارامتوب چې د جمعې په شپه یې کورونو ته وړئ زه خو هره ورځ د سوټمارې زامن د جمعې په شپه ګورم هغه پیژنئ 1,000,000 لس لکۍ وایا 1,000,000 لس لکۍ او 1 بلین ازی گوگوشتوان یا اماما خبر 10,000 او 600 کړي بیا د غرونو تودې چې پیرا پریوتی دي نو ثابت کله لاندې خخ کړي دی د خخېدو ضرورت هم نشته بیا یو بل کمینه پنته وګوره نور وزیران زی نو په هلیکاپټر کې ځي په هلیکاپټر کې ځي او بیا کیمرامینان او ټي وي سټیشن والا ځان سره بوتلی یو طرف ته 100 بلین نقصان پاکستان ته وشو او بل طرف ته د ټي وي او د کیمرامینانو چې څومره اخراجات وي یا یو غنټه چې هلیکاپټرو چلیږي د 40,000 روپو تیل خوري نو پاس نه پیداسي ګرځي چې پورا تباہ شوي کلا بچي تما کوایا چې ستا کور وران شي او زه درشم نو زما په اومه پیړۍ د حالتي چې زه کیمرې والا ځان سره بوزم چې راځه زه دا وران کړی ځای ګورم زما فوټو باسه چې خلک یې وګوري چې خانم راغلی او کتور نو ما وی چې دا خدای ولې داسې وکړه هر وخت په خطر کې اوسئ ستا د توربیلې د بند هم دیوالونه خوځي لګیا که توربیلې ګړک وخوړو
بیا به نه پیښور وي او نه به مردان وي او نه به چارسده وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه وي یو جړک شو او خدای له څه ګران دي عزیزانو ما سره ټلویزیون نشته خو د شپې 9 بجو خبرنامه کې چاپته ځای که خپلم ټولو کره شته څوک چې دا ګاډو والا دي دې کافر بچو کرم دا ګاډو کې سبزیانې چې خرڅوي دې کرم شته نو عزیزانو کم خدای چې هغه څه کولی شي هغه خدای دام کولی شي نو د پاکستان قوم ته به اوس یقین راغلی چې د نوح علیه السلام په کشتۍ پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشتۍ تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د ملګرو په کشتۍ کې سور شو نو باران شروع شو ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه راروړی علما لیکي چې د اسمان نه یو ساس کې به د کوهي تور غر عمره را پرېوتی یو ساس کې د کوهي تور غر عمره را پرېوتی نو ځمکې ته حکم هغې لاندې نه راخوټ کولی او اسمان د پاس نه راوروړی عزیزانو 6 میاشتې دا سیلاب و دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل نوح علیه السلام ورته وویل چې ما درته نه وویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به ډېر ژاړئ پلار د زوی نه نو خبر زوی د پلار نه نو خبره مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو هر څه ملیامیټ شو هغه کشته اوسم په یو غره پراته ده د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته ووایي چې ارکب معنا بچیا دې کشته ته راسور شه لا عاصم اليوم نن خلاصې نشته هغه ورته ویل زه به غره ته پاسخېږم په غره کې به پناه ونیسم نوح علیه السلام ورته لا عاصم اليوم نن چېرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشته د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کوم ځای نه راننوځي علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب شو الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ خدای کولی شي نو عزیزانو عرض مې داو چې اوس خود پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې په سترګو ګورئ لګیا دی دا ولې داسې وو دا ولې دا ځکه وو ایران د خدای د قهر په لپیټ کې ولې راغلی و ځکه چې د شاهنشاه ایران په وخت کې ایران د هرې ګناه ډیپو د هرې ګناه نو چې انقلاب پې راغی بیا د شاهنشاه ایران د خښېدو ځمکه هم نه وه امیر عباس هویدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې توپې ته یې وتړلو ویلې ګناه مې څه ده ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او 14 کاله ایران د زنا او د شرابو ډیپو تا پکې کړک نه دی کړی ستا دا ګناه وه توپې ته یې وتړلو غړم دې ورکو چې په هوا کې مرغانو غوښې وخوري په ایران قهر ولې نازل شو ځکه چې د زنا او د شرابو ډیپو عزیزانو د کابل ښار دی اوس د الله د قهر په لپیټ کې ولې راغی
د کابل د ښار پوښتنه د کابل خلکو نه تپوس وکړئ. دا اورېدو درته نه وایم، د لیدو درته. 40 ګنټې په کور کې وي سیار او دبلې او باجې غږي. په داسې حال کې هم خدای هیر دی. په داسې اوس دا کلي خدای ولې راونیوه؟ دوی خو ګناه نه وه کړې. کلي خدای ځکه راونیوه چې دا شرمېدلي چې دې وخت کې په منصب د حکومت ناست دي او په اسلام پورې ټوکې او لوبې کوي. شیخ رشید لم دې پنجاب ووټ ورکړی چې د ځمکې په سر ټول ډمان په یو تله کې واچي او یو شیخ رشید وزیر په بله تله کې واچي، نو دا کمینه به پې دروند شي. هغه څه بیانونه ورکوي او وایي چې په دنیا کې به داسې ډم پرې نه دم چې پاکستان ته یې رانولم او پاکستانی قوم ته نه محظوظ نه. تاسو خیال زما عرض دا چې دې د کلو خلکو دا بې دینه دې منصب ته رسولي دي، نو الله اول کلي راوځي. اوس منصبیانو سره خو به کوي، خو پرېږدي نه. ای سره خو به داسې لوبې کوي چې تاسو به تماشا وکئ او خو د خدای نه چېرته تښتېدی نه شي. خو چې د چا په انتخاب باندې دا خلق دې ځای ته رسېدلي دي، اول خدای هغه راولي چې دا انتخاب تاسو کړی و چې دا په اسلام پورې ټوکې کوي او په اسلام پورې مسخرې کوي. نن د ښځو سال دی ستا په پاکستان. واورې یو پښتانه مختانه نه یې، خدای دې کور د هغه خوله کې دې هم دانې وخېږي چې دا پښتون نوم اخلي. پښتون چېرته؟ پښتانه غټ پښتون به راشي صاحبه، کټای به ورسره وي، داسې ټېلې به په اوږو وهي. دا هم پښتون. واو باز نه راځئ د خپلو کرتوتونو نه، خو لږ دا ټک ناخوا واوړئ او تماشې وکئ د دې قوم. تاسو هم انتخاب د بېدینو کړی دی او د هغه چا هم کړی چې په اسلام پورې ټوکې او مسخرې کوي. تاسو به د ځان تماشې مه کوئ. که ونه شو دا د پیغمبر په منبر ناسته یاده لرئ، تاسو سره به همداسې ورشئ. هزاره ډویژن وګورئ، هزاره ډویژن نن د الله د عظیم قهر په لپیټ کې